اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه نن دا غونډه دلته په پریس کلب کې د هغې حالاتو په رڼا کې کو دا بله ورځ چې په سورګاوۍ کې کومه واقعه راغلې ده باره د غر په سر کې ده چې په هغې کې د 15 کسان شهیدان شوي دي. د دې باره کې د خلکو مختلف رای او یا داسې زمونږ د سوشل میډیا پرې وي چې یاره دا یو اسماني چاک تندر راغلی دی او په هغې کې دا 15 کسان سوځېدلي دي. دا 15 واړه کسان چونکې میلمانه دي او د دې زمونږ د دې علاقې سره تعلق نه و. دا سره 400 دي، یو د افغانستان دی او دا دوه چې کوم دي نو دا د پېښور دي. خو دې سره زمونږ خاص کر د کلي د سره ډېرې مینه او تعلق ډېر زیات په دې باندې و چې زمونږ کلي چې کوم دی نو دا د تصوف کلي دی او زمونږ په کلي کې د ستار شاه باچا د پېښور یا نور علي شاه بابا د پېښور چې دا ډېر لوی ولی کرام تیر شوي وو او داسې عبدالمجید بابا چې د کونړ افغانستان نه راغلی وو یا داسې عبدالواحد بابا چې هغه د هندوستان نه راغلی وو، داسې میا بابا، داسې د رسالې باچا د تورو، دا ډېر ښکلي سپېڅلي بزرګان او مشران تیر شوي دي او د دې زمونږ د خلکو ډېر خدمت کوو. دا د دې فقیرانو زمونږ دا کلي یو ډېره لویه ستانه وه. نو دلته به فقیرانو ډېر په مینه باندې راتللو، ډېرو خلکو ته فیض اخیستی دی او مونږ خو دا کلی نن څه دی او خلک ورته په ښه نظر ګوري چې څوک سره نږدې پاتې شوي. زمونږ دښمنۍ هم د پښتو کړي دي او موږ بیا دوستۍ هم د پښتو کړي دي. موږ د دښمنو نه پس په روغو کې بیا چا سره نیتبارۍ نه دي کړي. نو د هغې وجه دا ده چې موږ د هغې فقیرانو د هغې ولیه کرامو په دعا باندې رنګ یو. نو هغه چې کله د دې خلکو زمونږ سره هغه اړیکې د مذهبي او د ورورولۍ او د عجیزولۍ دا ډېرې مضبوطې وي او زمونږ خلک به راته دوی به زمونږ ځایونو ته راتللو. په هره دیره کې به د دې ډېره ښه مېلمستیا کېده، ډېر خاطر به کېدو. چې کله بل ورځ دا واقعه وشوله نو د دې نه څو ورځې مخکې دوی سره په دغه استانه کې چې کوم دی نو یو 4 سپي وو او هغې ته چا اچولي دي او په یو شپه کې دغه سپي مړه دي. بیا د کابلې بابا چې کوم نو د سره بیا یو مرغۍ وه. هغه مرغۍ داسې مرغۍ وه چې هغې به څوک میلمه به څنګ د روډ سره ښکاره شو د غر ته به بره سفر شروع کړو نو هغې به اوازونه شروع کړو نو دوی به وکاته چې یاره زما په خیال میلمانه را روان دي. نو هغې به له بیا هغې استقبال له راوتلو. فقیرانو خلکو کې مینه ډېرې، خلوص ډېرې او میلمستیا ډېرې. هغه مرغۍ ولې دغې سپو پس یو 2-3 ورځې پس لکه هغه هم چې حمله کړله نو بیا د دې نه مخکې په د دې د وقوعې نه یو څو ورځې مخکې بیا دلته محفل سما کېده او کسان راغلي دي د موسیقۍ دغه د تصوفو. نو په هغې کې زمونږ یو پولیسو بالا افسر لکه راغلی دی او بیا دې ته ویلي دي چې موږ ته داسې یو سګنل میلو شوی دی چې دلته یو خطره کېدی شي او د هغې پسې چې کوم دی نو دوی هغه محفل بیا ختم کړی دی او په هغې پسې چې کوم دی نو دا یو 3-4 ورځې پسو دا واقعه شوې ده. اوس هغه واقعه له بیا زمونږ لکه د پولیس رونه هغې لکه سوشل میډیا ته خو دا پته نه لګي. موږ خو چې لکه یو رپورټ راخلو نو هغه موږ د تاڼې نه راخلو چې وایي دا واقعه شوې ده او د دې لکه وجوهات څه دي او چې ګنې یاره دې له دوی کوم رنګ ورکړي چې موږ یې په هغې رنګ کې بیا دنیا ته ښکاره کړو. نو هغې وایي چې یاره دا یو اسماني چړک راغلی دی، تندر راغلی دی. نو زما د خپلو یادو ما په خپله 2 تندره لیدي دي. یو موږ هلکانو زموږ په کلي کې عباس خان نوم څاروي سرولو او دې کې یو ګړز وشو او چې موږ کله رالو نو څه کسان راغلي وو چې شیر زمان نجي صاحب اوس هم زما یاد دی چې چجې په سر و د هغه وخت کې را چترۍ مترۍ نه وې او د هغه خوا کې ولاړ و دی په ځمکه پروت دی. صرف په غوږونو باندې په دواړو غوږونو وینه راتلله خو لکه په هغه باندې نور دخل نه رې شوی خو د درست سره دا خلک مري او په ځمکه کې بیا یو سورې شوی دی غټ. دغسې زمونږ په مچي کې یو ماما کېدو عمر ډېر کې د مچي سره خوا کې په هغې کې په باران کې د یو ونې د لاندې هغه کېناستو او یو سړک راغلی دی او هغه تندر چې کوم دی هغې ونه بالکل په من باندې کټ کړې ده او دغسې هغه هم په غوږونو وینه راغلي خو په هغه دخل نه رې شوی. اوس دلته چې دوی کله دا خبره کوي چې یاره دا په دې باندې تندر راغلی دی نو لکه دغه خو سوال نه پیدا کېږي چې هغه په دې باندې اور بل شوی یا د خلکو د رایې تر مخه
چې لکه موږ سوره واورېدلو نو هغې وی چې یاره دا اور په 10 بجې د شپې په دې باندې لګېدلی دی. بیا چې کله د اسمان دا ګلس شوی دی نو دا په حکم په 2 بجې باندې شوی دی چې دا ټول خلک د دې خبرې ګوان دي چې په هغې کې دا نږدې خلک چې څوک دي او یا د باغ جبران خلک چې کوم دی چې په هغې کې لکه په هوټل کې پاتې کېږي نو هغه په هغې باندې اور لګېدلی دی. نو مطلب دا دی چې دا واقعه چې کوم ده دا وړه واقعه نه ده، دا یو ډیره لویه وقوعه شوې ده او په دې باندې خاص کر زمونږ د کلي خلکو ته یو لوی تکلیف رسېدلی دی. موږ د هغې باقاعده 3 ورځې غم کړی دی، نن هم غم دی. او موږ چې بیا د خلکو تاثرات واخیستو چېرې یو دومره لویه حادثه شوې ده او په هغې باندې بیا زمونږ لکه سوشل میډیا هم هغه کردار نه دی ادا کړی، بیا پولیسو زمونږ هغه خبره چې کوم ده نو هغه زمونږ نه پټه ساتلې ده. نو دا خو دوی موږ ته ویلي دي چې یاره یو سیګنل میلاو شوی دی. موږ چې نن د خلکو تاثرات ته وکاتو نو زه بیا د خپل تنظیم د یو ممبر په حیث، د سودم لیو جرګې د خپل یون کونسل د یو صدر په حیث او د ډي آر سی د ممبر په حیث باندې زه ما وی چې دا خبره موږ په یو د پریس کانفرنس په دغه باندې چې یاره په بڼه باندې دا خبره خپلو متعلقه پولیس افسرانو او مشرانو ته ورسو چې یاره داسې حالات پیدا نشي چې زمونږ د کلي خلک روزي او یا مطلب دا داسې سرواني وشي. دا به بیا زمونږ د متعلقه بالا افسرانو ذمواري وي او چې کوم دی د هغې د زړه د ګټلو دپاره او د زړه ساتلو دپاره چې په دې کې ښه شفاف او غیر جانبداره انکوایري وشي. ځکه چې د دې نه مخکې موږ دلته په رستم کې په تاڼه کې یو کلي کچري و نواب خان اسپي صاحب راغلی و، نو هغې وي چې خلکو ته یې وي چې یاره ستاسو ته څه ستونزې ستړي دي او څه شخړې مخې ته دي نو د هغې باندې رڼا واچوئ. نو هغه خلکو خو لکه نور څه خبرې کولی چې دغلته چرس خرڅېږي، دلته پوډر او دغلته هیز خرڅېږي او دلته جواري چلي. په هغه چې کومې خبرې وکړې هغه په دې بحث نه دی کړی. هغې وایي چې بایي د سورکاوی نه بره د چوکۍ سره په پولیس باندې ډزې شوي دي، د لاروي ماشوم پکې تللی دی رخصت شوی دی او دغسې یو سپایي پکې زموږ زخمي دی، یا دلته بل ورځ په چوکۍ کې د چارولۍ هم دغسې ډزې شوي یو سپایي لګېدلی دی. نو بایي لکه دا څیزونه داسې دي چې هغوی دا په سوات کې دا خبرې کېدې نو موږ په هغه خبرو باندې ځان ناغرضه کړي وو او هغه ورو ورو بلېده نو هغې وایي چې داسې د سوات معتبرو د عزت خاندانونه نه دي پاتې شوي چې هغوی په کډه اوچتولو باندې مجبوره شوي دي. نو هغوی بیا راغلي دي ستاسو په سمو کې لکه دلته خلکو په وژلو کې او په کنډرو کې لکه بیا وختونه تېرول. نو موږ وایو چې بایي دا شی هغه بیا سر روچتي. نو په دې باندې زمونږ دغه چې کوم دی ریسپانسبل افسران چې کوم دی خو هغه د هرې ادارې سره تعلق ساتي، دا د دې خبرې ذمهوار دي چې بایي دي د دې خبرې مخنیوی پکار دی او دا خبره مخکې به وتله پکار دي چې دا حقایق موږ ته او د ټولو عوامو ته مطلب دا دی چې دا ښکاره شي چې دا څوک د دې په شا څوک دي. ټیک ده دا موږ منو چې لوی لوی واقعګانې شوي دي، خو هغه د بېنظیرې مرد دی که د لیاقت علي خان نه یې راواله او تر دې د مایا غر زموږ د پېښور کې د پولیسو په پولیس لین په جومات باندې هغې کې څه د پاسه 100 کسان مړي دي چې زموږ پولیس هم په دې مجبوره شوی دی چې بایي چې د یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے چې پولیس سره د باور دی لکه په دې باندې مجبور شي. نه حالات خو ښکلي نه دي لکه دا موږ منو، خو موږ وایو چې د بدې په شا باندې څوک دي یا دوی له دا سیګنل چا ورکړی دی او یا دا دې نه مخکې دا لږ لږ چې څه شوي دي دا چا کړي دي. نو دا خبره موږ وایو چې دا د دې مخکې بوځي او زمونږ د تسلی دپاره به حیثیت دی او مسلمان ځکه چې دا یو 5 خاندانونو ته ډېر لوی ټیس رسېدلی دی او دغه د هغې برابرو تحقیقات وشي او ډېره مننه.